عمران خان ته سپریم کورټ نه یو ډیره غټه خوشخبری راغلی ده چې عمران خان ته سپریم کورټ کې یو ډیره غټه ګټه ملو شوې ده. بل ټور گیم د مولانا فضل الرحمن صاحب لاسو ته راغی. ټول چې کوم دي د مولانا صاحب محتاج شوي دي. د پی ټی آی مبارک زیب رور چې مبارک زیب د شهید ریحان صاحب رور مبارک زیب پی ټی آی نه ډیمانډونه کړي دي چې په هغې والله ګلظفر خان ډېر قراره جواب ورکړی. هغه در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. قاضي فیض عیسی د طرفاره حکومت لګیا دی منډې تړې وایي چې په څه طریقه دله مونږ ایکسټینشن ورکو. جج حوالې سره آئیني ترامیم دي وکړلی شي. جج په خپل کنټرول کې دی واخلي. حکومت سره مطلوبه چې کوم نمبرز دي او سره مکمل نه دي. دې وخت ټول گیم د مولانا فضل الرحمن صاحب لاسو ته راغلی دی. سپریم کورټ فیصلې نه پس د پی ټی آی ایم ان ای عمران خان سره غداري نشي کولی. د پی ټی آی کم ایم ان ای په شک کې دي چې د عمران خان سره غداري کولی شي. در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. مولانا صاحب حکومت ته څه جواب ورکړی دی مبارک زیب پی ټی آی ته خپل شرایط هم مخې لکې ښودي دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. لومبی د سپریم کورټ باندې خبره کوو چې سپریم کورټ نه کپتان له څه خوشخبري راغلې ده، څه ګټه ورته میلاو شوې ده. نو د سپریم کورټ د حکم مطابق کپتان چې کوم دی هغه دپاره یو ډېره اهمه فیصله ده. سپریم کورټ 8 ججز مخکې دا فیصله کړې وه. د هغې د فیصلې مطابق د پی ټی آی مخصوص نشستونه دی وایي پی ټی آی ته ورکړل شي. 8 ججز دا فیصله کړې وه چې د پی ټی آی کم مخصوص نشستونه دا د پی ټی آی ته ورکړل شي او دا د پی ټی آی حق دی. الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته بیا هغې نه پس درخواست هم ورکو چې دغه درخواست مطابق بیا په دغه درخواست باندې نن ججز فیصله وکړه چې 41 کم د پی ټی آی ایم ان ای تاسو آزاد ګڼلی دي. مطلب آزاد ګڼلی الیکشن کمیشن وی چې د 41 چې کم د پی ټی آی ایم ان ای دا آزاد دي، دا پی ټی آی سره نه دي. نو دلته والله سپریم کورټ وی چې وروره دا آزاد نه دي بلکې دا د پی ټی آی ممبرز دي او دوی خپله بیان حلفي ډېره مخکې جمع کړې چې موږ پی ټی آی سره یو. پی ټی آی تاسو بطور یو سیاسي پارټي الریډي اکسپټ کړې ده او د پی ټی آی چې کوم چیرمین دی بیرسټر ګوهر هغه تاسو اکسپټ کړی الیکشن کمیشن ته وي. نو ته څنګه وایې چې دا 41 د پی ټی آی کسان نه دي، دا 41 د پی ټی آی کسان دي. نو سپریم کورټ دغه 41 کسان پی ټی آی سره ډیکلیئر کړ. نو اوس دغه 41 کسان چې کوم دی عمران خان سره یا پی ټی آی سره دوکه هم نشي کولی. د سپریم کورټ فیصلې مطابق د مسلم لیگ نون چې کوم څومره هم پلان ټول ناکامه شو. چیف جسټس ته ایکسټینشن ورکول دا ټول پلان چې کوم دا ټول ناکامه شو. دا اوس ټوله لوبه چې کوم ده مولانا صاحب لاسو ته راغلی. مولانا صاحب لاسو ته څنګه راغلی په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو جي. خو بل د پی ټی آی اوس هم څه کسان آزاد دي، څه کسان اوس هم د پی ټی آی له آزاد تصور کیږي کې غټ کسان هم دي لکه بیرسټر ګوهر شو، عمر ایوب شو وغیره. او د پی ټی آی 3 کسان داسې دي چې په هغې باندې د پی ټی آی شک ته چې دا 3 کسان موږ سره دوکه کولی شي او دی مطلب حکومت له وټ ورکولی شي آئیني ترمیم دپاره. یو پکې بریګیډیر اسلم ګجن دی چې په ده باندې هم ډېر زیات شک دی. بل اورنګزیب کچي دی چې دی پکې له اغوا شوی هم دی. نو په ده باندې هم شک دی چې کیدی شي اغوا کېدو نه پس دی راشي او بس دی آئیني ترمیم کې حکومت له وټ ورکړي. اور بل مبارک زیب دی. په مبارک زیب باندې هم د پی ټی آی چې کوم دی شک دی چې کیدی شي مبارک زیب هم موږ نه وتښتي یا د آئیني ترمیم کې حکومت لوټ ورکی. ځکه چې مبارک زید د پی ټی آی نه خپل مطالبات کړي دي. بل اوس ټول گیم د مولانا صاحب لاسو ته راغلی دی. مولانا صاحب څنګه لاسو ته راغلی دی ځکه دا 3 کسان که چېرې د پی ټی آی دا 3 کسان چې تاسو له کوم ما یاد کړه که چېرې دی هم حکومت ته آئیني ترمیم کې حکومت سره شامل شو مولانا صاحب ورسره هم یوځای شو. مولانا صاحب نه یوځای کېږي خو که چېرې ان کیس یوځای شو ورسره نو آئیني ترمیم کې بیا حکومت چې کوم دی کامیاب کېدی شي او چیف جسټس ته ایکسټینشن ورکولی شي. لکه دغه 3 کسان که د پی ټی آی نه وایسته او دا مولانا پسې چې 8 پیرې جوړې کړي، یو تیزي او بل ورپسې راځي، بل تیزي او بل ورپسې راځي. نو دې دپاره راځي چې مولانا له محتاج دي. خو مولانا ولا صفا انکار کړی وروره چې په ترمیم کې مو نه یم، آئیني ترمیم او ایکسټینشن کاتو کې مې نه یم وروره. که چېرې دی کې تاسو ما استعمالوئ نو بس نور در سره نه یم جي. اوس مبارک زیب چې کوم دی د پی ټی آی نه 4 مطالبات کړي دي. لومړنۍ مطالبه ټولو نه غټه دا ده چې ګلظفر چې کوم د پی ټی آی صدر صاحب دی د باجوړ نو هغه نه د صدارت واغېستلی شي د پی ټی آی او ماله دې راکړلی شي. صدر دې ما منتخب کړي د پی ټی آی د طرف د باجوړ. بل دویم زما حلقې دپاره دی وایي 50 کروړه روپۍ پی ټی آی راکړي چې زه په خپله حلقه کې کار وکړم. دریم عمران خان سره دی زما ملاقات وشي. دا چې کله څه ټایم دا مطالبات دی نه ګلظفر خان د پی ټی آی چې کوم صدر دی د باجوړ هغه خبر شوی دی. هغه ورپسې یو ټویټ هم کړی دی. زه پرسنلي ګوره نه ګلظفر خان پیژنم نه مې ورسره داسې الیکس او نه مې د ترورۍ ماما زامن دي او نه د مبارک زیب پیژنم چې څه خبرونه ما د راغلي در سره شریکوم. سایډ مایډ پکې د چا هم ناخلم. اس نوس د باجوړ څه ملګري یې پې خفه شي چې لکه مبارک زیب داسې یا ګلظفر خان داسې نو زه پکې سایډ نه هلم چې کوم اپډیټس راغلي در سره صرف شریکوم. ګلظفر خان ولا ټویټ کې ویلي دي
چې په خان صاحب باندې په کپتان باندې زما زندگی هم قربانه ده زما معذور ازوی اغوا شو د الیکشن پروازو کې نو مال چې کله اغواکارو کالو کو نو ما غیلوي چې تاسو خو یو معذور گرفتار کړی درې مې کور کې نورم دي هغه يم گرفتار کوي هم به عمران خان سره ما غیم اغوا کوي سوري گرفتار نه غیم تاسو اغوا کوي درې مې نورم اغوا کوي هم به عمران خان سره مو په عمران خان باندې زما سرم قربان دا خو ملاوي شي دي ګلظفر خان دا هم ویلي دي چې د مبارک زیب ټول مطالبات او ګارنټي چې کومه ده مطالبات هم زمانه مو ګارنټي زه هم اخلم د روزي چوک له د روزي ځان سره د کسان راولي دا ټول هر څه ول ز په سټامپ پیپر لیکم 1 کروڑ روپۍ ول نغد ورکوم چې څومره پیسې دی غواړي ول ز ورکوم خو دا چې کوم مطالبات کوي داسې قسم خبرې دی نه کوي دا ولا ګلظفر خان چې کوم دی په ټویټ کې ویلي دی چې لا کوم مطالبات تکي د مطالباتو نه کلار شه یا ته کلیام مکه او زبتاله دستا چې کوم ډیمانډونه دي کوم دي د ګارنټي د لزا خلم دا ولا ګلظفر خان ویلي دی اوس حکومت چې کوم دی په خپل خوخه باندې 15 ججز کې یو ججم سلیکټ کوي کچري آئینی ترمیم وشو په هغه باندې الډ یو ډیټیل ویلوګ تاسو سره ما شریک کړو خو مولانا صاحب سره ډیر ګرم ملاقاتونه شروع دي ځکه ټول گیم د مولانا صاحب لاس تر راغله دی مولانا صاحب سره د حکومت وفد دوزله ملاقات کړي دي بلاول بوټو اټارنی جنرال ورسره دوزله ملاقات کړي دي محسن نقوی ورسره ملاقات کړي دا ټول ملاقاتونه د پی ټی آی وفد ورسره هم ملاقات کړي دي خو مولانا صاحب چې کوم دی حکومت له صفا انکار کړي دي چې رورا دا څه چل دی که آئینی ترمیم نه علاوه نور موسیقار یا غیله متابعدار خو آئینی ترمیم کې بیا رستاسو زه سخت خلافم د ایکسټنشن که عدلیه ته ملاویږي ایکسټنشن که فوج ته ملاویږي مولانا ولوي دی کې مونې مرورا که چرې دی ته ما پسې راځي نو ما پسې مر راځي او کو نور څه کار مې تابعدار مې خو د ایکسټنشن او کاته کې مونې مولانا سي بوله صفا الفاظو کې انکار کړی دی خو هغه رامیان خپل کوششونه کوي لګیا دي راځي ور پسې بار بار کله څوک راځي چې په سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلے گی تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی کې دې شي بیا مولانا صاحب له دمکیان ملو شي چې مولانا صاحب له داسې بم بداسو کو نو پهله خو رغلیاري پر رضا باندې رضا کوي چې رور را یوځې شرا سره خو که یوځې کېږي نو آئینی ترمیم پسې حکومت څومره منډې تړي شروع کړي دي نو لګي داسې چې د آئینی ترمیم بدای کوي ځکه که آئینی ترمیم دی نه کوي د خپل ګیریږي د حکومت ختميږي حکومت ختمېدو سره په دای کیسونه جوړیږي دی وایي که د آئینی ترمیم مونږ نکو کنه نو څنګه د مونږ حکومت ختمېدل او په ما غروز مونږ جیل دتلل ځکه په دای د دنیا کې سونه به جوړیږي آئینی ترمیم دی د لپاره قائم چې د جج ځان سره وساتي او د جج دای په حق کې فیصله وکړي کچره د جج دای نه لاړو ایکسټنشن ولا ملو نو شو بل جج دای په طرف نو شو بل جج فیر فیصله شروع کې چروره تاسو خو ملک رانده کاته شروع کړی دا یو خو متاسو غنیب قوانین ترامیم کړي ځان لمر دنیا کرپشن معاف کړي دي نو کچره بل صحیح جج پیراغو نو بیا خدای خیر نشته حکومت ختم دا ټول گیر دی وروره نو د اوس ترې آئینی ترمیم د پاره او د جج برقرار ساتلو د پاره کوششونه روان کړي دي چې مولانا له اته پیری شروع کړي دي وروره پی ټی آی چې کم کسان د گرفتاری ایم ان ایم پی ولا گرفتاری ځان سره یو ځای کوي نو دا اپډیټ سو په دی ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام